ګرانو کتونکو، سابقه ناظم مشیق علي عمرزی یو سیاسي پوهه لري. خبرې ترې به ورسره کوو د تحریک انصاف مسلسل جلسې، هغه هم په خپله پښتونخوا کې. د دې جلسې عوام ته څه پیدا ده، خیبر پښتونخوا صوبې ته څه پیدا ده، او د دوی لیډر ته څه پیدا وشو. ماضي کې هم یو شمېر جلسې وشوې او دې وخت کې څومره ګروپونه دي. ناظم صاحب ډېره زیاته مننه. څه به وایې په دې د دوی په دې اقداماتو باندې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان ستا ډېره مهرباني دا راتګ الله دې عزتمن که. دا تا چې کومه خبره وکړه، نن حالات داسې روان دي چې که تاسو د صوبه وګورئ دا داسې دی لکه بې مور او بې پلاره. د تحریک انصاف صوبایي اسمبلي ده او که ورسره د قومي اسمبلۍ ممبران دي. هغوی د خان صاحب دپاره یو ډرامایي چې لکه یو ډرامه وي، یو جدوجهد روان کړی دی چې مونږ خان صاحب را رها کوو صرف د هغه دغه خویندو له سترګو تورولو لپاره، چې د دې خویندو سترګې تورې نور خو د هغې خور څوک نشته. او دا خلک راپاسي او په دې صوبه کې جلسې، جلوسونه او احتجاجونه کوي. نو دا قوم دا تپوس کوي چې آیا دا دلته کوم احتجاجونه کیږي، نو دا احتجاجونه به د عمران خان په رهایۍ کې څومره کردار ادا کړي. دا قوم د دې سیټینګ وزیر اعلی هم دا تپوس کوي، دا قوم د دې وزیرانو هم دا تپوس کوي، دا قوم د دې مشرانو د پی ایز هم دا تپوس کوي، او دا قوم د دې امنیز هم دا تپوس کوي چې آیا دا تاسو احتجاجونه تاسو په دې خپل صوبه کې چې دا خلک په لړزان کړي دي، نو آیا دا خلکو دا بد کړي ځان سره چې تاسو له اوټ تر کړی دی، تاسو دا کرسۍ ته رسولې، تاسو د عمران خان په نوم باندې د خلکو نه ووټ اخیستی دی. اوس خلکو ته وایي چې موږ عمران خان رها کوو، تاسو راپاسئ. نو که تاسو په حقیقت کې راپاسئ دا په خپله باندې رها شي، خو تاسو نه راپاسئ. تاسو د کرسۍ مزه واخیسته، تاسو د پړومبي ځل باندې کرسۍ میلاو شوه، نوي خلک پکې راغلل. دا 14 کاله د تحریک انصاف حکومت تیر شو. الف خانه په دې 14 کاله کې دوی داسې یو غټ پراجیکټ نشي خورېدی قوم ته، داسې یو غټه فایده نشي خورېدی قوم ته چې د قوم دپاره مونږ کړې ده. خو دا ورته ښولی شي چې مونږ احتجاجونه ښه ډېر کړي دي، مونږ د قوم پیسه ډېره ضایع کړې ده، مونږ د قوم له تاوانونه ډېر ورکړي دي، مونږ د قوم له تکلیفونه ډېر ورکړي دي. نو که داسې حال روان وي، نو زه یم پکار ده چې دا قوم په دې باندې سوچ وکړي. دا الیکشن چې دی دا 15 کاله ټیم دا په سیاست کې هېڅ څه معنی نه لري. دا د سترګو په رب کې راشي او دا ښه ورځې چې دي که نه د سترګو په رب کې تېرې شي. نو د قوم له پکار دا چې دا قوم اوس په دې باندې ځان پوه کړي چې زموږ څوک حامي نشته. ماضي کې هم جلسې وشوې که نه، نو د ماضي جلسو څه پیدا ورکړله او یا په پنجاب کې نه ده پکار جلتې کوي. الف خان ګوره، لکه دا زور به دا په کوم ځای کې اخلي؟ زور به دا په پنجاب کې اخلي، زور به دا په سند کې اخلي، زور به دلته د وفاق مخې ته اخلي. په خیبر پښتونخوا کې دا هېڅ اثر نه لري چې کومو خلکو دوی اوټ ورکړی دی، هغه خلک په عذابوي. پکار دا دی ګوره، پخوا به خلکو جیلونه تېرول. الف خان زه به تا ته یو خبره وکړم. د تېرو ورځو کې انور تاج چې د قومي اسمبلۍ ممبر دی او د تحریک انصاف غړی دی، هغه ووایي چې یاره ما سره د آفتاب خان خپله مقابله وکړي چې یاره آفتاب خان ما دومره کارونه کړي، آفتاب خان په دونه وخت کې دومره کارونه کړي. نو زه ته چې لکه خلکو د قومي وطن پارټۍ ملګرو او د تحریک انصاف ملګرو باندې لرې عزت وکړي، هغوی هم پکې راپاڅېدلي او انور تاج ته ووایي چې یاره ته هغه سره خپل قد کاټ مه برابروه. خو په دې باندې چا هم دا خبره ونه کړه چې آفتاب خان سیاست، د هغه سیاسي زندګي، د هغه قربانۍ، د هغه ستړې، د هغه د دې قوم دپاره یو محنت او یو سټرګل، دا هغه په داسې انداز باندې کړی چې ته ما ته په دې آل اوور پاکستان کې ما ته داسې خلک نشي ښولی چې نن د آفتاب خان د ډغرې خلک دي. په کوم میدان کې چې نن آفتاب خان ولاړ دی او دا کم خلک په فارم 47 باندې لاړل، نو دوی دا نه وایي چې یاره د آفتاب خان حیثیت ختم شو. د آفتاب خان حیثیت الحمدلله نن هم د قوم په سترګو کې هم هغه شانتې دی څنګه چې د هغه د 90s او د 2000 او د 2013 پورې د هغه او د 2018 پورې د پوزیشن و. خو د قوم له پکار دا دی چې د دې خلکو قربانو ته وګوري، وا قربانو ولا خلک واپس راوچت کړي. د آفتاب خان د دې قوم دپاره خپلې قربانۍ دي، د دهشتګردۍ خلاف د هغه د خاندان ډېرې لویې قربانۍ دي چې په دې دغه کې دماکو شوه، په دې سټیشن کورونو کې دماکو شوه. نو الف خان هغه خلکو خیجو ګاډي ته او هغه وی نه زه ګاډي ته په 80 کاله کې هم نه خیجم، دا چې د قوم د بچي چې کوم ما سره مړه شو دا زما بچي دي،
دا زما د خاندان خلک دي زه به تر هغې پورې نه ځم چې څو پورې مې د دوی د هر یو کس دیدار نه کړو د هر کس مې کتلي نه یو د هغه مې تیمارداري نه کړې د هسپتال دغه نه د دماکي د ځای نه وړه تر هسپتاله پورې هسپتال نه وړه تر غټ هسپتال د پېښور د هسپتالونو پورې آفتاب خان هله کور ته لاړ دلته دا تاریخ پروت دی په ډېرو خلکو دماکي شوي د بیا ښکاره شوي هم نه دي ډېر عمر سیاستونه پرېښي دي خو الحمدلله نو زه تا ته دا وایم الف خانه چې دا خلک دی آفتاب خان سره ځان نه برابروي آفتاب خان چې دی آفتاب خان د دې قوم یو داسې رهنما دی او یو داسې لیډر دی او داسې ملي رهبر دی چې هغه دې قوم ته لاره ښولې ده هغه د قوم دپاره یو جدوجهد کړی دی هغه د قوم دپاره قربانۍ ورکړي دي د حیات خان شهید په شکل کې ته د هغه قرباني وګوره داسې دلته ما ته بل سړی داسې نه چې غولې نو چې تحریک انصاف کم جدوجهد نن په خپل صوبه کې کوي او دا خلک پازابوي نو زه به دا ریکوست کوم چې مهرباني وکړئ دا خلک نور مه پازابوئ دا خلک نور مه تنګوئ چې د خلکو سره تاسو وکړل بس دغه ډېره ده د خلکو په تاسو باندې ډېر لوی اعتماد وکړو خاص کر دا ینګ کول راپاڅېدو او تاسو له ډېر په ایماندارۍ باندې ډېر په مینه باندې ډېر په محبت باندې چې تاسو به دا حالت بدل کړئ نو تاسو صرف خپل حالتونه بدل کړل د قوم حالت د هغې نه نور لاندې لاړ د 14 کاله مخکې چې د قوم کوم حالت و هغه نن یو په 2 باندې پرېوته او ستاسو چې کوم حالت و نن یو په 10 باندې اوچت شو نو که تاسو په دې طریقه باندې راګیایئ نو زه قوم ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ پر خپلو ګریوانو کې وګورئ قوم راپاڅېد زه الف خان د خلکو ته ویم قومونه څوک نشي وجلی افراد مړه کېږي خو قومونه څوک هم نشي وجلی راپاڅئ او دا عهد وکړئ داسې خلکو له اوټ ورکړئ چې کم ستاسو په کار باندې راځي چې کم خلک ستاسو په سخته کې په هغې په یو داسې حالت کې ولاړ وي تاسو انتهایي په اخرانو ډیګرو باندې په سختو کې ولاړ یې هغه خلکو له خپل اوټ ورکړي ناظم صاحب دا ورته ووایه چې په دا کومې جلسې کېږي نو په دې باندې سرکاري وسایل بې دریغه استعمال وینې او که چېرې دا سرکاري وسایل نو د خپل دغه نو بیا کېدای شي بیا په پنجاب کې او په نورو ځایونو کې جلسې کړې وي الف خان دا خو داسې خبره ده ګورې جي لکه په صوبه کې ترقیاتي کار نه کېږي په داسې مدونو کې دوی پیسې اوښکې چې د سړي ورته عقل وخوځي د صحت په مد کې هغوی پیسې وباسي د سینډبلیو د اریګیشن د ترقیاتي په مد کې هغوی پیسې وباسي هغه چېرته ځي هغه ورکوي عمدې جلسو جلوسونو له عمدې پروګرامونو له په دې خپله صوبه کې خپلې پیسې تباه و برباد شي په جنډو باندې لاړ شي په تیلو باندې لاړ شي هر یو څه د خپلې پیسې میلو شي ورکر ته خوار خبر هم نه دی خو چې کوم لیډرشپ دی هغه لیډرشپ هغه پیسو ضیاع کوي او په قوم باندې هغه پیسې نه لري صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا وه شیخ علي عمرزی سابقه ناظم انشاءالله په بله موقع به ورسره نورې خبرې ترې کوو زموږ سره